دې ماشوم وکړه چې زه تانې ته راغوښتلی شوی یم او امل خان راغلی دی او SHO ته ویلي چې زه ته ووایم چې چرس پسې ولیکه نو لیکې به کو نه او SHO ته ویلي چې او جې لیکم به نو که داسې وي تسلي ساته چې دا هر ورد د انصاف دا به زه ډبوم او دا SHO د دې ځای نه بدلول نه زما به داسې کوششي چې د داسې سړو ځای چې دی نو هغه خپل کور دی هغه د سرکار کور دی ته زهیبه خپل زباني ووایه امل خان راله SHO ته کمره کلا کړ ورننه باسو او اشاره ته کړه دغه لک را راولې ځان ته کې بار ناس دی ما ته وی راشه SHO او مرزا دوړ ورننه باس نه مور را په بند کو امل خان چې څنګه کینو ول ما ته دا زور دی زور دې د لاس تا وکړی ني ودلته زمانه ته پوس کول څوک نشته غزه څه غواړم هغه بچي زور ورتیا شروع کړی دا او زستا زور زګورم دو و سباله د کورم رانو ما او SHO سه به لاس کې چر سره فزیک هم لاس کولې لګم تاسو ویل چې تاسو سوال دا SHO ویلې SHO سه زمانه SHO ویلې هغه ته د قشانو کړی یو ور سره مرزام ما ته مې SHO سه تاسو خو زما خبر ته ودروي ولاړ په ولاړ دغه کول سوچم را تر اړولې ولا دغه وکم زما خبر ته ودروي چې زه خپل خبره وکم هغه خپل خبره کړې SHO ته چې بس ټیک د وایس ته منګم په کومه قلتیا کې دې خلکو لپاره پرې پاټو کې جګړې کړې پرې بارمل کې ما خپل سلور جګړې دې پاټي پسار کړې نشل په پاټي پسار پسو کم په دې غلط فهمای کې نو خپل ځان سي لګي کله نن زمنګ سره وشو اعلان کې زمنګ داخله هم ډېر خلک داغه په پاټي کې خله سباله د بل ترم کې کار ځکه کې مسلمان نور پښتوني خپل ځان صحیح لارې تراوړي او صحیح ځکه خپل وټه مې استعمال خپل ځان وساتي دا زمنګ وزیر اعلی صاحب ترا خواسته چې دې خلاف اکشن والی او کنه نشي اغستل نو بیا د وزیر اعلی سیټ نه د استعفا ورکی ځکه چې دا یو مظلوم سره ظلم کیږي دا یتیمانان دي اوس سره غټ شوی دي او چرته مزدوریان کوي دا یو بار تلو اوس رااله دا د غون کلی غږ دی او عدالت دې په دې باندې نوټس والی کو وزیر اعلی صاحب په نشي اغستل او دا ډیر ظلم کیږي د خلکو سره